محترم مسلمانانو، د انسان وینه اغستل او خرڅول دا څنګه دي؟ لکه نن سبا په هسپتالونو کې مریضان وي، مریضانو دپاره خلک وینې الي او دغه خرید فروخت کیږي د دې. نو آیا دا شرعاً څنګه دي؟ نو یاد ساتئ، د کم شي اغستل او خرڅول چې کیږي، د کم چیز فروخت او خرید چې کیږي، د هغې دپاره دا ضروري ده چې دا به مال متقوم وي. او چې کم شی مال متقوم نه وي، نو د هغې اغستل او خرڅول بیا ناجایز دي، د هغې خرید او فروخت ناجایز دي. او د انسان دا وینه چې کم دی دا مال متقوم نه ده، نو د دې وجې نه د دې خرید او فروخت دا شرعاً جایز نه دي. بطل بیع ما لیس بمال کالدم والمیتة. البته که یو مریض ته د وینې ضرورت وي، سخت ضرورت وي ورته، او په غیر د روپو نه، په غیر د پیسو نه دته وینه نه میلاویږي، نو بیا دې اغستونکي له دا جایز دي چې دله پیسې ورکي او وینه والي، ځکه الضرورات تبیح المحظورات. د ضرورت وخت کې بیا چې کم دی، کم ممنوع څیزونه چې دي هغه د ده دپاره بیا مباح دي. خو کم چې خرڅوونکی دی وینه خرڅوي، نو دله بیا چې کم دی دا پیسې اغستل دا جایز نه دي. خپل مریض دپاره چې شدید ضرورت وي، هغه دپاره وینه اغستلی شي په پیسو باندې چې هسې نه میلاویږي، فری نه میلاویږي، او هغه ته شدید ضرورت دی. خو خرڅوونکي له بیا هم جایز نه دي چې دی د پیسې والي، ځکه د انسان وینه چې کم دی دا مال متقوم نه ده. نو د دې وجې نه چې کم دی د دې خرید او فروخت دا هم صحیح نه دی.